اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو میر جمشید یم. څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ د جمعې په ورځ تاسو سره دا واده کړي ده چې مونږ به دیني ټاپک باندې تاسو سره خبرې کوو. نو نن مونږ چې کوم دی تاسو ته یو دوه خبرې کوو چې کوم خلک دا رشوت ورکوي هغه خلکو ته خبرې کوو. زیاتره اوس تاسو ته پته ده چې سینجانې زیات ځایونو کې چې کوم دی نو بند دي، لوی قطارونه چې کوم دی نو د گاړو ولاړ دي. پرون هم چې کوم دی نو زه سینجي مې اچوله چې د ما لمبر راتلو کې دی کې یو موټر والا رالو او دا خبره یې وکړه چې یاره دا پیسې والا ما مخکې کا. ما ورته دا ووی چې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. په دې کې بیا چې کوم دی نو هغه پمپ والا هم هغه ته سینجي وانه چلو وایي دا خبره راته وکړه چې په قطار کې ودره و سړی هم لاړو. حالانکه هغه ما ورته دا خبره وکړه نو هغه په دې باندې خفه هم شو. نو قدرمندو کتونکو رشوت ورکونو والا او اغستنو والا دواړه جنتیان نه دي، دا به جهنم ته ځي، دونو جهنمی ہے. نو قدرمندو کتونکو په ځان باندې چې کوم دی نو دا جهنم مه واجب کوئ. زیاته خلک خپل زامن نوکران کوي نو پیسې ورکي یا نور داسې شي کې چې کوم دی نو رشوت ورکي. لہذا دا زه اجازانه اپیل کوم چې دا ډېر عظیمه ګناه ده، بلکې ګناه څه چې جهنم در باندې واجب شو. نو دا چې کوم دی رشوت نه ځان چې کوم دی نو وساتئ. بله خبره جي چې د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی، د نبی علیه السلام خبره دروغ نشي کېدی. هغه خپل په 63 سال عمر کې یو ځل هم دروغ نه دی ویلي. د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې چغلخور سړی به جنت ته نه ځي. کم خلک چې یو ځای ته او بل ځای ته چغلي وړي نو دا خلک چې کم دی نو جنت ته به نه ځي. نو لهذا د چغلخورۍ نه چې کم دی نو ځان وساتئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. خادو آباد اوسئ، چرته یې خوشحاله اوسئ. د الله په امان.